دا دې لپاره ورته زموږ استادو د روح تربیت ته نصیب شي او څومره چې انسان ته الله تعالی د کتاب ته نږدې او د نیک اعمال ډېر پنځه وخت د جمع مونځي د ذکر اذکار برابرې د قرآن مجید تلاوت کوي د قرآن مجید ترجمه یې کوي د قرآن مجید نور خلقو ته ښیي د قرآن مجید دعوت خلقو ته ورکوي قرآن مجید کې د کوم پیغام دی هغه نورو خلقو ته دی رسوي نو د روح دا په خپلم خوشاله د ژوند دا مطمئن او چې کله انسان هغه د الله تعالی د کتاب نه اټکل ژوند کوي د الله د کتاب ناظره نه کوي تلاوت نه کوي ځان په نه پوره کوي عمل په نه کوي نور خلقو ته نه رسي نو بیا دې خلقو ژوند را لړ څنګه قرآن کې الله فرمایي ومن اعرض عن ذکری فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى سوچ د الله تعالی د کتاب ورغړي کوي په دې باندې ایمان راوړي د دې تلاوت نه کوي په دې باندې ځان نه کوي په دې باندې عمل نه کوي د دې نور خلقو د تکبیر وضاحت او بیان نه کوي نور خلقو ته نه رسي د دې قرآن مجید مطابق خپل عقیده نه لري عبادت د دې مطابق نه کوي معاملات د دې مطابق نه کوي معاشره د دې مطابق نه کوي معاشیات کار کسب د دې مطابق نه کوي رسم او رواج د دې مطابق نه کوي د دې لاندې ژوند نه کوي او د دې عظمت د بدل کې نه ناس نو بیا د دې خلقو ژوند الله تعالی فرمایي چې دا بلند کوي نن په ټول دنیا کې پریشانی ده خفګان ده د معاشیت سوچ او فکر ده او اصل علاج کوم دی هغه طرف ته څوک نه راځي مسلمانان د الله تعالی د کتاب نه باندې د الله تعالی د کتاب تلاوت څوک نه دا په چا ته نه لګي د الله تعالی د کتاب باندې ایمان راوړل څه آمن الرسول بما انزل الیه د قرآن مجید اولنې حق دا په قرآن مجید باندې ایمان راوړل او کوم څه دا په اجازه پکار دی الله تعالی په کتاب باندې ایمان راوړل څنګه یا د قرآن مجید تلاوت دی الله فرمایي یتلون آیات او دا رنګ په دې باندې عمل کوم خلک چې عمل لري په قرآن باندې ما دې کوم آیات مستلې رسول الله صلی الله علیه وسلم د قیامت پر ورځ باندې د خلکو خلاف د الله تعالی په دربار کې درخواست راځي رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا رسول صلی الله علیه وسلم دنیا کې هم ویلي او آخرت کې هم ویلي رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي یا رب اے زمانہ بیشک زمانہ کو کہ تمہارے ساتھ قرآن پڑھے رسول صلی الله علیه وسلم د چا په فارغ د الله په